البته حج یو فرضي رکن دی، نو کوم څوک چې د حج د فرضیت څخه انکار وکړي، د حج فرضیت مني نه، نو داسې انسان کافر دی په څلورو مذهبو باندې. او چې پر کوم چا باندې حج فرض شي او دی بغیر د عذر شرعي څخه حج نه وکړي، طاقت ته حج لري، حج ته نشي ولاړ، نو داسې انسان فاسق و فاجر او سخت ګناهګار دی. د قرآن پاک په آیاتو کې او په احادیث طیبو کې د داسې بدبخت انسان د پاره سخت عذابونه ذکر شوي دي. لکه فرض که د نمونې د پاره یو حدیث مبارک درته بیانوم چې مشکات شریف او ترمذی شریف کې حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت الله ولم يحج، وای کوم څوک چې د لارې د توشې او سوارلي مالک سي، یعنی چې د حج کولو طاقت او قدرت پیدا کی او بیا د دغه باوجود حج ته نشي ولاړ، حج نه وکړي، فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا، نو هیڅ پروا یې نشته که دی یهودي مړ کیږي او که نصراني مړ کیږي، العیاذ بالله. یعنی چې د حج څخه بغیر د ده مړ کېدل او په یهودیت و نصرانیت باندې مړ کېدل دا دواړه یو شی دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا ځکه چې الله جل جلاله فرمایي: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چې د الله تعالی د پاره پر هغه خلکو باندې د بیت الله شریف حج فرض دی کم څوک چې دې ته د ورتلو طاقت لري. البته خو کم څوک چې د حج کولو طاقت لري، یعنی پر ده باندې حج فرض عین او بیا هم د بدبخت بغیر د عذر شرعي څخه حج ونه کړي، نو د داسې بدنصیبه او بدبخت انسان د پاره په دې مذکوره حدیث کې سخت وعید او سخت عذاب چې دی هغه بیان شوی دی. دغه رنګه په نور ډیرو احادیثو کې بیان شوی دی چې کچېرې داسې څوک وفات شي نو د یهودي یا نصراني مړ کیږي، العیاذ بالله. خیر خو د دې حدیث مبارک په تشریح کې علماء کرام تفصیل بیان کړی دی. وای که یو څوک حج نه کوي او د حج د فرضیت څخه هم منکر وي، حج هم نه کوي او د فرضیت څخه هم منکر وي، نو داسې انسان یقیني هم کافر دی او د ده مرګ به هم د یهودیانو او نصرانیانو په شان وي. یعنی لکه څنګه چې یهودیان او نصرانیان د کفر په حالت کې مړه کیږي، نو خاص دغه رنګه به دی هم د کفر په حالت کې مړ کیږي، ولې ځکه د فرضیت څخه منکر دی. او که فرض که یو څوک د حج د فرضیت څخه منکر نه وي خو بې له عذر شرعي څخه حج نه کوي او پر ده باندې حج فرض هم یې د حج طاقت او قدرت هم لري، نو بیا د حدیث مطلب دا دی چې لکه څنګه چې یهودیان او نصرانیان د سخت ګناه په حالت کې مړ کیږي، نو خاص دغه رنګه به دا حج نه کوونکی مسلمان هم د سخت ګناه په حالت کې مړ کیږي. او بعضې علما بیا لیکي چې نبی علیه الصلاة والسلام د تهدید په طور باندې دا حکم کړی دی او د تهدید په طور باندې دا حکم فرمایلی دی چې د خلکو ته هدایت شي دا خبره، او پر کم چا باندې چې حج فرض شي باید هغه ولاړ شي. د نبی علیه الصلاة والسلام مقصد وای دا دی. به هر حال خو د حج فرض کېدو څخه وروسته بغیر د عذر شرعي څخه حج نه کول دا ګناه کبیره ده او سخت جرم دی او د سختو عذابو مستحق دی. حتی سعید بن جبیر رحمه الله تعالی فرمایي: لو مات جار لي وله ميسرة مسيرة ولم يحج لم أصلي عليه، وای کچیر زما یو داسې همسایه مړ شو چې د ده د حج کولو طاقت وو، د حج کولو طاقت او قدرت یې درلودی، خو بیا هم دی ظالم او بدبخت حج نه وي کړی او دی مړ سي زما همسایه یې، نو زه پر ده باندې د جنازې لمونځ نه کوم، یعنی د جنازې لمونځ نه ورکوم
نه د جنازې لمونځ پر ده باندې کوم. دغه رنګه قول د نورو تابعینو څخه هم نقل شوی دی، لکه امام ابراهیم نخعی رحم الله تعالی، امام مجاهد رحم الله تعالی، امام طاووس رحم الله تعالی، داسې ډېر نور علما دا وایي چې پر ده باندې حج فرض وي او دی مړ سي، نو هغه که زموږ همسایه هم وي هغه باندې موږ د جنازې لمونځ نه کوو. البته ډېر داسې بدبخته ځوانان او سپین ږیري خلک په دنیا کې سته چې حج پر فرض وي، مال و دولت هم ورسره ډېر وي، حتی چې په پکنیک یعنی په چکر باندې امریکې او نورو لیرې لیرې ملکو ته سفر کوي، یا فرض که د پاکستان په ملک دننه لکه کراچي، مرۍ، اسلام آباد، لاهور، پېښور، دا رقم نور ښارونه هغو ته د خپلو خواهشاتو مطابق چکرونه ویي او قسمه قسم خواهشات ترسره کوي او فضول یعنی بې ځایه خرچې ډېرې کوي، خو لیکن ده قسم کړی دی که دی حج ته ولاړ سي او یا و مسجد ته د جماعت دپاره راسي، لیرې لیرې ځایو ته به ځي، پیسې به هم خرڅوي، خو لیکن ماجد له په رسۍ یې ولکه راوي. الله تعالی به داسې د قهر په نظر باندې ورته کتلي او غټې غټې خرچې به کوي، چکرونه به ویي، خپل خواهشات به ترسره کوي، خو لیکن حج ته به نه ځي ظالم. بلکې دا حج کول یا دا مسجد ته د جماعت دپاره تلل دا به وده ته یو ډېر ستړی او ګران کار معلومیږي. نو لحاظه د داسې بدبخته انسان په باره کې به زه داسې ووایم چې الله تعالی دوی ته دا توفیق د دوی د خپلو بدو اعمالو او د دې مرداري او ملعونې دنیا د محبت په وجه سره نه ورنصیب کړی. د الله تعالی د دې د وجه دوی ته دا توفیق نه ورنصیب کړی چې دوی د دې دنیا سره محبت لري، د دنیا د ډېروالي سره محبت لري، خو د الله تعالی د کور د دیدار او د دومره عظیمې فریضې د هغه محبت او اخلاص او مینه د ده په زړه کې نه وي. ځکه چې په دنیا کې عام طور باندې دا قانون دی چې د یو چا د بل چا سره محبت او اخلاص او مینه وي نو هغه میلمه کوي، دشمن قطعا څوک نه میلمه کوي او نه خپل بیټک او کور ته راغواړي، ولې ځکه دشمن دی. نو اوس چې د کم چا په زړه کې د الله تعالی سره محبت نه وي او د هغه احکامات نه عملي کوي او د الله تعالی د کور د بیت الله شریف سره محبت نه وي، نو هغه به الله تعالی خپل کور ته بیت الله شریف ته څنګه راوبولي، څنګه به راوغواړي، ولې د ده محبت د الله او د بیت الله شریف سره نشته. څنګه به الله تعالی وده ته د حج کولو توفیق ورنصیب کړي. او چې د کم چا په زړه کې رښتینی طلب او عشق او محبت او مینه وي او د دین شریعت په احکاماتو باندې عمل کوي او د الله تعالی سره رابطه وي، نو الله تعالی وده ته دا سختې لارې اسانوي. اگر چې دی مسکین الله تعالی وده ته دا سختې لارې اسانه کوي، خدای پاک اسباب ورته برابروي. او که چیرې بالفرض و تقدیر خالص د مال و دولت د ډیروالي په وجه حج ته تلل کېدلی، نو بیا به د دنیا ټولو مالدارانو حج کړی وای او مساکین به ټوله پاته وای، یو مسکین به حج نه وای کړی. ولې حج به د مال سره خامخا تعلق درلودلی نه، بلکې حج کول دا د عشق او د محبت او د اخلاص او د مینې سره تعلق لري، دا د مال سره تعلق نه لري. حالانکه اوس هم داسې بدبخته او بدنصیبه مالداران خلک سته په دنیا کې وجود لري چې که دوی هره ورځ و عمرې ته تلل وغواړي او هر کال حج ته تلل وغواړي نو دوی تللی سي، ولې ځکه مال لري، دنیا لري، مځکې لري او کاروبارونه لري. خو د بده مرغه د دې باوجود بیا هم ډېر مالداران خلک په ټول عمر کې دا فرضي حج او سنت عمره دا یې هم نه یې کړی، دا الله تعالی نه یې ورنصیب کړی او نه د دې مبارکې د دیدار توفیق الله تعالی وده ته ورکړی.
ځکه چې دا د دوی پر بدقسمتي او پر بدبختي باندې دلالت کوي چې دا رقم خلک نو ډېر بدقسمته او بدبخته خلک دي چې د دنیا په مینه کې د سوچ بند دی، د دنیا په بنګله کې د سوچ بند دی، د دنیا په کاروبارو په باغو په وټلو په دوکانو کې د سوچ او فکر بند دی، او په مځکو کې د سوچ بند دی. پیسې د خدای تر کوره لري، مځکې د خدای تر کوره لري، او ظالم حج و عمرې ته نه ځي. نو ډېر بې قسمته انسان یې، ډېر بدبخته انسان یې. دا رقم ډېر انسانان شته، خو لیکن اکثره مسکینان به تاسو لیدلي چې حج یې کړی، دا د بیت الله شریف یې دیدار یې کړی او یې مسکین. او که چیرې فرض کړه داسې مسکینان دي چې حج یې نه یې کړی او د بیت الله شریف یې دیدار یې نه یې کړی، خو لیکن خواهش او امید مکمل لري چې الله تعالی په ما باندې د دې حج مبارک دیدار کړی وای او د حج مبارک دا مبارک سفر په ما باندې کړی وای. دا امید لري، که څه هم مسکین دی ورکه نه لري، لیکن ډېر داسې بدبخته بدنصیبه ماړه کسان شته، غنیان کسان شته چې د دنیا عشق په مخ اخیستی دي، خو لیکن حج ته د حج په نظر باندې نه ګوري، حج ته د فرضیت په نظر باندې نه ګوري، حج ته هېڅ اهمیت نه ورکوي و د دونه عظیمې فریضې ته. خدا به انشاءالله تعالی و هغو ته په قبر کې او په ورځ د قیامت کې انشاءالله معلوم شي. مفتي عبد الجبار، مفتي عبد الجبار، خدایا ستا د دین خادم بچی د هوا آدم، خدایا ستا د دین خادم بچی د هوا آدم.